السلام علیکم زما خوږو ملګرو زموږ څومره هم خپل کتونکي اورېدونکي دغه ټول ته د زړه د کوم نه سلام ملګرو. تاسو ته معلومه دی لکه زموږ په علاقې کې بلکې په ټولې دنیا کې د کرونا وایرس یوه بیماري راغلې ده. د هر سړي یو کوشش وي سره دی کې مته موږ د څه د خیر او د فلاحي کار کې حصه واخلو. موږ سره موږ ملګرو هم دا سوچ وي سره موږ په خپل علاقې کې چونکې ډېر زیات غریب خلک لرو او بل دلته خلک هم د دې بیماري د مته د بیماري حواله سره ته زیاتر معلومات شته هم نه دي سره موږ ته دې بیماري بچ کېدو لپاره څه کار کول پکار دي. زموږ سره زموږ ملګري مله سهارا فاونډیشن زموږ دا کوشش دی چې انشاءالله موږ په خپل علاقې کې لازره انشاءالله لازره مسکونه به موږ دا جوړو. یو خو دا د عام د بازار ماسک نه مته پایدار شه دی او دویمه خبره ده چې بازار کې ته یو په 60 روپۍ یا په 80 یا په 40 روپۍ خلی نه هغه د هر یو غریب سړي د واس کار وي نه په دې چې یو کاله کې مته د یو کاشل به هم لګېږي دېرش به هم لګي چونکې دا یو کپړې نه جوړېږي او دا ډېر مضبوط شه دی. دا مطلب یو سړی بیا استعمالولی ښې طریقې څه شي او بله دا دی زموږ کوشش دا دی چې موږ څومره هم دا لازر انشاءالله موږ تارګېټ چې لازر مسکونه موږ جوړ کړو دا به انشاءالله موږ هغو خلکو دپاره چې هغه غریب خلک دي هغو ټول ته به انشاءالله موږ پرې ورکوو. دې نه علاوه بازار نه علاوه چې څومره هم زموږ غټ غټ کلي دي چې هلته د خلکو بدي زیاته دی او مطلب د یو هلته خلک مته بازار ته رسۍ نشي کولی نو موږ به کوشش دی چې دا مسکونه موږ هغو خلکو ته واړو هغو خلکو ته یې په هلته په کورونو کې هغو ته دا مسکونه موږ حواله کړو. دې نه علاوه خپل علاقې چې څومره هم درزیان دي یا هغه خلک چې هغه کور کې مشین لري ضروري نه دی چې دغه شی موږ جوړولی شي او بل څوک یې جوړولی نه شي. ضروري نه دی چې هر سړی د دوکان کې کوم شی میلوي هغه واخلي. دا مسکونه جوړول دا یو عام سړی هم جوړولی شي. موږ به دغې ملګري ته طریقه هم واخله طریقه به هم تاسو دی کوم سړی هم چې درزي وي نن امتحان په تاسو یاد دی دا موږ په ټول باندې امتحان دی یو درزي چې بیا په ورځې کې 300 جوړولی شي نو کم از کم هغه والې خپل کاله دپاره جوړ کړي. کاله نه علاوه که هغه چڼ ګاونډ کې رشتهدارانو ته جوړ کړي او بیا که بل یو داسې کاس وي چې هغه ښې ګړه کول غواړي نو هغه زیات هم جوړولی شي. دې نه علاوه چې زموږ خلک چې کوم زموږ اواز اوري زموږ کوم خلک دي نو زموږ په کورونو کې داسې ښیاندې میاندې شته دي چې هغه جامې جوړولی شي د هغو څخه جامو جوړونې مشینونه شي هغه ټول ته هم د درخواست کوو چې تاسو دا ماسک په خپله هم کله کې جوړ کړو خپل بچیانو دپاره د خپل رشتهدارانو دپاره یا د علاقې د غریب خلکو دپاره. هغه خلک چې هغه درزي نه دی هغه خلک چې هغه دا جوړول نه شي نو صاحب مال چې څومره هم خلک دي هغو ته هم دا اپیل کوو چې تاسو یو بل سره تعاون وکړو. داسې خلک که تاسو نظګیر وي تاسو هغو ته کپړه واخلو تاسو هغه ته نور څه کوم ضرورت یې هغه وکړو چې هغه خلک جوړ کړي. یو که داسې خلک چې هغه موږ سره تعاون کول غواړي سره زموږ طرفه هم تاسو دومره مسکونه جوړ کړو نو که داسې چوک وي چې هغه موږ دپاره پیسې رسولی شي یا هغه موږ دپاره کپړه رسولی شي یا نور داسې چې ضرورت وي انشاءالله هغه به هم موږ د دو په دې په تعاون سره به موږ انشاءالله موږ ته خدای پاک نور هم حوصله راکړي موږ ته خدای پاک نور هم توفیق راکړي چې موږ زیات نه زیات مسکونه جوړ کړو او زیات نه زیات خلکو ته په ټایم کې ورسو. ټول ملګرو ته موږ دا درخواست دی خپل ځان احتیاط وکړو خپل ځان هم وساتو خپل رشتهداران خپل چڼ ګوار خپل د علاقې خلک هم د دې بیماري نه وساتو. څومره زیات چې موږ تاسو نه کېدلی شي په کار یې مو احتیاط وکړو. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. پنځه ورځې وشولې د بازارونه باندې ورته راووتلو د کاروبار ته ماسک جوړولو ته چې ثواب وګټو د ثوابه په نیت باندې راوتلي وي د پیسو په نیت نه. د خلکو نن سبا ضرورت دی بس په کار دی چې موږ طرف نه دا ماسک جوړ شي دا هر سړي ته ورسېږي او ثوابه په نیت باندې چې چا وس رسېږي که نه خلک زیات دي وس رسېږي هر درزي ته په کار دي چې کم از کم 100 200 300 دانې جوړېږي. علاقه غریبه دی سړی خستی نه شي په پیسو باندې داسې خلک شته دي چې هغه بېګایي صبحي درک نه لري ځکه چې زرونه باندې کومې دړیانې کولې هغه شوې او کاروبار یې بند شولو داسې موږ غوندې غریب خلک دي پوه شوې. دا ماسک کوم جوړېږي دا به نور ډبل 6.5 انچه چوړایي دی او لمبایي 7 انچه دی او دا ډبل دی دا سنګل نه دی دا ډبل پارټ دی. نقیب ورور دا راته وایه چې مسکونه جوړوئ هغو خلکو دپاره چې هغه غریب خلک دي هغه واس نه لري
نو ته څنګه محسوسوې؟ بس دا خو موږ ته یوه داسې مقام میلاو شوي دی. مخکې مو خپل لکه ګاډې واټې کې سارو خو اوس ګاټې نه مو تېر یو. موږ داسې خاص څه غریبان دي هغوی سره موږ د یوه غټه مرسته کوو، تعاون کوو. دا یو موږ ته نه دا ټولو چې دا کاروبار زده وي هنر زده وي هغوی ټولو ته پکار دی څه دا شی دا مرسته د غریب خلکو سره وکړی شي. ډېره مننه. نږدې پای دا خو لویه خیر ښېګړه دی او تا ته په دې ښه زره خوشحالي. ډېر سخت خوشحال یم ویلې دا یو غټ ثواب کار دی او خور غریب 50-60 روپۍ دا مو څښلي د موږ طرف نه فاونډیشن نه سپریو ته میلاو شي نو دا ډېره غټه خبره ده. ډېره ښه. نقیب بھائی داسې څو څوره درځوان ملګري دي هغو ته هم تا دا درخواست زیاره تاسو هم دې کې شرکت وکړو. بالکل تره زمن مو دي او خپل رشته دار مو ټولو ته مو دا غټ اپیل دی چې هغه د دې شي ته راوځي دا یې موقع دی د موقع نه پیدا وخت. ډېره مننه.